یو ورځ یوه ښځه زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت دپاره ورغه او دا شکایت یې ورله وکړو چې ای نبي زه د میلمنو نه ډېره زیاته تنګه یم زما د خاوند میلمانه هره ورځ راځي او زه ډېره زیاته تنګه یم روزانه زه کوکینګ کوم او ډېره زیاته تنګه یم زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته هیڅ ونه فرمایل او زړه کې ډېر زیات خفه شو. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما ویډیو لږه مکمل وګورئ، یو ډېر اهم پیغام دی پکې ځکه که نن سبا تاسو سوچ وکړئ نو ډېر خلک داسې دي چې هغوی د میلمنو نه تنګ وي. میلمانه چې ورکره کله هم راشي یا شپې له راشي یا دوه شپو له راشي، نن سبا خو چې کله شپو له میلمانه ځیم نه لږ ټایم له ځي ځکه چې نن سبا زموږ زړونه ډېر زیات واړه شوي دي. خو میلمانه کم کور له ځي لږه ویډیو مکمل وګورئ، یو ډېر اهم پیغام دی پکې او مخکې د ثواب په نیت باندې شریک کوي. نو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ښځې له هېڅ هم ونه فرمایل او زړه کې ډېر زیات خفه شو. بیا یې د هغې خاوند ولیدو او د هغې خاوند ته وفرمیل چې زه یو ورځ دپاره د ستاسو میلمه جوړېدل غواړم، زه به په فلانی ورځ تاسو کره درځمه ایز ا میلمه ایز ا ګیسټ به درځمه. چې هغه دا ورځ لا ډېر زیات خوشحال شو، کور ته راو ښځې له هم وي چې په فلانی ورځ باندې به زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته راځي، زموږ میلمه به وي. نو ښځې هم ډېره زیاته خوشحاله شوه، ډېر زیات کوکینګ یې وله کړو، رنګارنګ څیزونه یې وله پاخه کړه. بیا چې څه ټایم زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هلته طعام وکړو، نو هغه چې څه ټایم خوراک مراک وکړو، بیا چې څه ټایم وته نو هغه خاوند له وفرمایله، خاوند له ورله ووي چې څه ټایم زه د ستاسو د دروازې نه وځم نو خپلې ښځې له به ووایي چې زما شاله وګوري. نو هماغه رنګ وشو چې څه ټایم زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی د کوره رخصتېدو او ګیټ نه وټو، نو هغه ټایم هغه ښځې وکتل چې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسې د هغه کور څومره ماران لړمانان څومره هم مصیبتونه د هغه کور نه زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پسې ووتل. نو د دې واقعي مقصد دا دی چې میلمه کله هم راشي نو خپل نصیب ځان سره په خپله راوړي او څه ټایم چې هغه د کور وځي نو هغه ځان سره د دغه کور ډېر زیات مصیبتونه هم ځان سره وباسي. زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا پیغام ورکو دی واقعیه کې. بل تاسو کو ګورئ نو هندوان خلک چې کوم وي هغوی وایي مهمان بګوان کا روب ہوتا ہے، هغوی د مهمان ډېر زیات خدمت کوي، ډېر زیات ریسپیکټ کوي. مسلمانان هم کوي خو هغوی کول داسې دی چې مهمان بګوان کا روب ہوتا ہے. نو بالکل هم دغه رنګې ده چې کوم کور له میلمانه ډېر زیات راځي نو هغه کور نه الله پاک خوشحاله وي، د هغوی رزق نور هم فراخه کېږي. میلمانه غواړي هر چا کره ځیم نه، داسې خلک تاسو وګورئ چې ډېر کلوز رشته داري به وي یو بل کره نه ځي او که لاړ هم شي نو یو بل یې تندي وران کړي وي. نو هغه کور له الله پاک میلمانه لیږي چې کوم کور نه الله پاک خوشحاله یو چې کوم کور له میلمانه ځي نو هغه کور کې رزق هم ډېر زیاتېږي. دې واقعه کې زموږ ټولو دپاره پیغام دا دی که چېرې مونږ کره میلمانه راځي نو مونږ له پکار دی چې هغوی له مونږ په روڼ تندي باندې هرکلی ووایو، د هغوی خدمت وکړو، هغوی سره ناسته پاسته وکړو. ډېر خلک داسې وي چې میلمنو سره نه کښېني، چې میلمانه ورکله کله راشي نو غریبانان بس بیا خامخا پتلو باندې مجبوره شي چې میلمنو له ټایم نه ورکوي. نو موږ له پکار دی چې میلمنو له په روڼ تندي باندې هرکلی ووایو، هغوی سره ناسته پاسته وکړو، د هغوی حال احوال معلوم کو. پخوا خلکو کره به چې میلمانه راغی کره به میلمانه پر ورځو ډېرو د بل کورونو نه به یې ولله بړستنې طلایانې راوړې، د نورو کورونو نه به یې د ګاونډیانو نه بړستنې طلایانې به یې راوړې. او پخوا خلکو کره چې یو کور کره میلمانه راغی نو ګاونډیانو به هم کور له چې څه به یې په حقه یو بیړه وایي پلاني کره میلمانه راغلي چې وایي لږ ورله یو سوچې به یې ورکره ولېږلې، کټوۍ به یې چې څه په حقه یو بیړه. هغه څه وه هغه سچه مینه وه، سچه خلک وو، رښتونی خلک رښتونی مینه یو بل سره لرله. نن سبا خلک چې کوم دي آرټیفیشل مینه ده، مطلب نن سبا خلک په انټرنیټو باندې د په بل ملک کې به کس سره لګوي خبرې به کوي خو پخوا کې به یې ګاونډی وي هغه سره به خبرې نه کوي. په عربونو میلیونو دور به په امریکا کې، په انګلینډ کې، په لندن کې، نور ملکونو کې به خلکو سره لګوي چیټونه به کوي لکه څنګه یې ښیي ټیک ټاک، او پخوا کې به یې ګاونډی وي هغه نه به په هغه به سلام هم نه اچوي. نو دا سري دا مینه کمه شوې ده چې کله مینه زیاته شي نو بیا میلمنو نه هم څوک نه تنګېږي، میلمنو سره هم ښه ګپ شپ او خپلو خپلوانو سره هم ښه تعلق ساتي. دا یو شارټ غونته پیغام و دې ویډیو کې، امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه، والسلام.